السلام علیکم، زه ارشد قیوم او تاسو کوسو ارشد در سمن یوټیوب چینل. نن در سره پښتو ولې یو تقریر شیر کوم، ان شاء الله څه ډیر زیات مو پسند شي، ډیر په ادب او احترام سره واورو. چې کله یو خار کې یو نیک عمله انسان موجود دی، د رب یو ولی موجود دی، مګر ټوله علاقه چې ده هغه بد عمله ده، د رب ذوالجلال د احکامو نافرمانه ده، د رب ذوالجلال د قوانینو خلاف روانه ده. رب ذوالجلال فرشتي راولېږلې ورشي دا علاقه الټه کوي، دا ښار اوچت کوي او دا الټه راګزار کوي. فرشتي راللې، فرشتي چې کوم دی نو ګرځي، ټول خلق بد عمله دی، یو صاحب ناست دی، یو ولی الله ناست دی، یو با عمل انسان ناست دی، یو نیک بزرگ انسان ناست دی، هغه د رب عبادت کې لګیا دی، هغه د یو سکند دپاره د رب نافرمانی نه کوي. رب ذوالجلال ته فرشتي عرض کوي، ای رب ذوالجلاله دغه ښار خو ټول نافرمانه دی، ستا د احکامو خلاف روان دی، مګر په دې ښار کې یو نیک عمل هم موجود دی، یو بزرگ هم موجود دی، یو ولی کامل هم موجود دی چې د سترګو د رب قدرې ستا نافرمانی نه کوي. رب ذوالجلال هغه سره څه وکړو؟ رب کائنات ورته حکم کوي، وایي اوچت کوي دغه مور سره، دغه ولي مور سره اوچت کوي او لاندې راګزار کوي. وجه څه ده؟ دا خو نیک انسان دی. رب فرشتو ته فرمایي کله چې زما دغه بندګانو زما نافرماني کوله نو دی په خپلو نیکو کې لګیو، دی خپل منځ او دس کې لګیو، دی خپل ذکر اذکار کې لګیو، دی په خپل عبادت کې لګیو. د ده د چا د بدۍ سره کار نه و، د چا د نیکۍ سره کار نه و. د ده نظریه دغه وه چې څوک بد کوي او که ښه کوي خپل ځان دپاره کوي، مړه ته خپل منځ او دس سره کار ساته. نه چې زما د احکامو نافرماني کېدله، زما د قرآن د قانون خلاف ورزي کېدله، نن دنیا ته وګورئ رب ذوالجلال به د تمامو نیکانو نه هم تپوس کوي چې تاسو خو زما عبادت کولو مګر په دنیا نظر واچوئ، زما د محبوب ګستاخۍ کېدلې، قرآن په قوانینو پسې ټوقې کېدلې، د هغې مسخرې کېدلې، د هغې مذاق اړاوېدلو. ستا د خپل ذکر سره کارو، ستا د خپل عبادت سره کارو. ای فرشتو دا نیک عمل هم ځمکې ته راګزار کوي. د دغه بدعملو د بدعملۍ په وجه باندې د ده په مخ کې زما په وجه باندې لږ غیرت هم نه دی راغلی، لږه سرخي هم نه ده راغلې. د دې د بدعملو په وجه باندې د ده په مخ کې لږ تغییر هم نه دی راغلی. دی زما په نافرمانۍ باندې لږ ټیم له غوسه شوی هم نه دی. ای فرشتو دی هم ورسره اوچت کوي او لاندې راګزار کوي. نو که رب تپوس وکړي چې ښه ستا د منځ او دس سره کار دی، زما څه ضرورت دی ستا منځ او دس ته؟ زه خو محتاج نه یم ستا عبادت ته. ما چې کوم حکم کړی دی چې د نیکۍ دعوت چلوه، د بدۍ نه منع کوه، دغه مې چا ته کړی دی؟ دا ستا دپاره نه و؟ ته به د بدۍ نه منع نه کې، ته مسلمان نه یې، ته کنتم خیر امتین کې نه یې، ستا صرف د خپل منځ او دس او ذکر اذکار سره کار دی. او چې کله بل یو کس راپاڅېږي او د رب ذوالجلال په دین باندې غیرت وکړي، د قرآن په قانون باندې غیرت وکړي او د قرآن د نظام دپاره اواز پورته کړي، نو بیا ورته ته وایې چې مړه دا سیاست دی، دې نه ځان وساته. د قرآن د قانون خبره کول سیاست وګڼلو ته، د قرآن د نظام خبره تا سیاست وګڼلو، مړه دا د سیاسي خلکو کار دی. ښه نو دا راته ووایه که د قرآن د نظام د لاګو کولو دپاره او د نافظ کولو دپاره اواز اوچتول دا سیاست وي او دا ښه نه وي، نو بیا دا راته ووایه چې د دې په الټ باندې قرآن قوانین شاته غورځول، د خپو د لاندې غورځول، داسې شی دی. دغه خو د دې متضاد دی. بیا دغه شروع کم دې دواړو کې کم یو به هم نه کې، نو بیا به د دغه والي کامل چې د رب ذوالجلال د سترګو د رب عمره هغه نافرماني نه وه کړې، خو رب فرشتو ته وایي دی هم ورسره ځمکې ته راګزار، دا هم په دې علاقه کې اوچت کوي او الټې راګزار کوي. دا زما او ستا شان دی. ما او تا ته چې کنتم خیر امتین ویلی کېږي په وجه د دې ویلی کېږي چې ته به خلق نیکۍ ته رابلې او که بد کوي د بدۍ نه به یې منع کوې. نو د قرآن د قوانینو خلاف ورزي بدي ده یا بدي نه ده؟ د قرآن په نظام پسې خندا کول بدي ده یا بدي نه ده؟
د نبی علیہ السلام ګستاخی کول بدی دا یا بدی نه ده؟ د قرآن احکامات شاته غورځول بدی دا یا بدی نه ده؟ د نبی علیہ السلام احادیثو پورې خندا کول بی ادبی دا یا بی ادبی نه ده؟ نو دغه ټول که بی ادبی ده، دا ټول بدی ده، دا ټول نافرمانی ده، نو بیا حکم د رب ذوالجلال دا دی چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو به د منکر نه منع کوئ. دا بس تاسو شانی الا به خیر امتن یې. نو په دې هر څه کې به اخلاص لازمي. داسې نه چې خلقو ته د نیکۍ دعوت ورکې خو خپله د غلا د بل څه، خلقو ته د قرآن د نظام خبرې کې خو زړه کې د بل څه غلا وه، بیا ته د قرآن قانون نشي نافذ کولی، نه بیا تا سره د رب ذوالجلال مدد او نصرت ملګری کیږي. خو چې چا په زړه کې اخلاص و نو بیا هغه خلق په افغانستان کې و چې 40 اتحادی فوجونو له منډه ورکړه او د قرآن نظام په 2 هفتو کې نافذ کو، ځکه چې اخلاص و. نو دا تقریر تاسو اوریدلو، بس مقصد دا څه جدوجهد کول اسلام دپاره، داسې نه چې بس ته څه زیره زه خپل مونځ او داس کوم بس په قرار به کښېنم، نه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر څه مو ویي که نه خپله به ښه کارونه کوي او خلک به ښو ته رابلي، او کوم بد کارونه چې کېږي خپل هم به نه کوي او نور به خلک هم منې کوي. داسې نه وي چې ته خپله ونه منې شي او نور خلک نه منې کوي، نو نور خلک هم به منې کول کوي. نو دې ویډیو کې دا ترغیب ورکړې ده. نو امید ده چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي، او که خوښه مو شوي نو دا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کو، لایک یې کړو او شیر یې کړو. ډېره مننه. السلام علیکم.